کې ولا تطردي الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. یو ځل نبی علیه الصلاة والسلام ته کافران راغلل. نبی علیه الصلاة والسلام ته عرض کوي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم. بهرحال نبی علیه الصلاة والسلام ته راغله ورته ویې چې ته داسې چلو که دا ګرنټي تقسیم کا موږ به دې ټیم کې به موږ رسو او دې ټیم کې دا غریبه دا محتاجه دا فقرا چې خدا دا راځي دا خواران طالبان دې راځي موږ د دو سره ناستۍ نشو برداشت کولی. نو نبی علیه السلام هم ذکر راغله چې خیر ده که نه دا خو څه نقصاني خبره نه ده خو ټیم به سره تقسیم کړو. نو هغه چې خو دا راوغوښتلی نبی علیه السلام دا خیال راغلی. حضرت عمر رضی الله عنه هم دا مشوره ورته ورکړه. نبی علیه الصلاة والسلام چې دا وحی راتلله دا سوچ راتللی وحی راغله ولا تطردي الذين يدعون ربهم چې ته ونشړې هغه کسان چې الله سبا او بیګه یادوي. الله سبا او بیګه څوک یادوي؟ دغه طالبان او دغه حافظان او دغه علما او دغه چې کومه یادوي سبا بیګه د الله په یاد کې لګي. بهرحال الله دې موږ د دغو خلکو سره چې کومه مینه پیدا کړي. زما قابل احترام دوستانو دغه نږدې دا وسیع شاه ممالک سمرقند دا بخارا دا تلویز دا او دغه علاقې دي چې لوی لوی علما پکې پیدا شوي دي او لوی لوی چې کومه مصنفین پکې پیدا شوي دي. خو چې کله د دین ناقدري شروع کړه الله رشیا په باندې مسلطه کړه او دوی به چې کومه چا په کور کې به قرآن هم و هغه به چې کومه جیل ته لېږلی که څوک به د قرآن په درس باندې ونیولی شو هغه به چې کومه هغه نیولی شو که چا به د قرآن چې کومه خپله خدمت کولی نو هغه به چې کومه قید کولی شو او ځینې به چې کومه پاسي کولی شو او ځینې به چې کومه صلیب کولی شو. دا ولې دا څنګه چې د قرآن احترام او د قرآن قدر چې کومه لغوندې چې کومه ونه کړی او بیا چې کومو خلکو قدر وکړي د هغو د قدر په بنیاد باندې الله پاک چې کومه د دې نه دا راشي خلک او دا راشي فوجونه چې کومه هغه لرې کړه او ویې تښتول. مولانا خلیل الرحمن سجاد نعماني رحمت الله علیه مدثر العلی هغه وایي چې وایي دلته یو جماعت راغلی و هغه جماعت کې چې کومه د دې ازبکستان او د دې تاجکستان چې کومه کسان وو څه نوجوانان غوندې وو چې کومه پکې مشران وو وایي زما نظام الدین علما تشکیل ورسره وکړی چې ته به دوی سره چې کومه تشکیل وکړې او رهنمایي مې کوې. وایي ما چې کومه ورسره ووتلم چې ووتلم څو ورځې تېرې شوې بیا ما ورته تپوس کولی چې تاسو څه زده کړي دي که نه تاسو خو دغه شان د روس چې کومه دغه لاندې چې کومه راغلي وو نو څه چله مو وکړې څه مو کړي دي که مو نه دي کړي. نو وایي ده راته وایي مولانا د دغو نوجوانانو نه ته قرآن واوره. نو وایي هغو نوجوانانو ما ته قرآن تېر کړی هغه عربي لهجې کې هغه تجوید سره او هغه چې کومه ښایسته اواز سره ما ته قرآن واورولی یوه واورولی بل واورولی بل واورولی. نو زه چې کومه ورته حیرانه شوم ما ورته وایي مولانا دا هلکانو څنګه قرآنونه یاد کړي دي. وایي ته چې کومه ګرمې اوښتې چې کومه په د سپینو اننګو باندې رالې او ما ته یې ووایي چې ای مولانا خلیل تا ته څه پته ده چې موږ په څومره محنت سره دا قرآن چې کومه زده کړی ده او قرآن مو دغو ماشومانو ته ور یاد کړی ده. وایي موږ به چې کومه غره ته وختلو او غره کې به چې کومه استاد په یوې ونې کې کېناستلی او په یوه شاخ باندې به کېناستلی او نورو شاخونو کې به چې کومه طالبان کېناستل شاګردان به کېناستل او په دغو ونو کې چې کومه ورته قرآن ښودلی بیا به چې کومه دغه طریقې سره کله به چې کومه موږ یوه مصنوعي غوندې جنازه جوړه کړله هغه جنازه به مو چې کومه قبرستان ته یوړله هلته به مو یو کنده یو قبر چې کومه جوړ کړی هغه قبر ته به چې کومه هغه شاګرد ورکوز شو استاد به هم ورکوز شو درې څلور شاګردان به هر یو قبر کې چې کومه ناست وو. وایي دا روس ول فوجیان به موږ ته رالل موږ نه به چې کومه تپوس کړی چې تاسو دلته څه کوو نو موږ ورته وایي چې زموږ یو سړی مړ شوی ده هغه سړی چې کومه دفن کوو نو وایي ښه که موږ لایق خدمت یې موږ ته هم وښایو موږ ورته وایي چې تاسو خدمت نشته بس تاسو لاړ شئ واپس شئ. دوی به لاړل موږ به بیا چې کومه قبر ته کوز شو او حافظانو به چې کومه دا قرآن یادولی او قرآن به چې کومه زده کولی. زما قابل احترام دوستانو وایي په دغې انداز سره موږ قرآن زده کړی ده او په دغې طریقې سره موږ قرآن زده کړی ده او د الله عظیم احسان و چې موږ دا قرآن به حافظ به یې په دوو کالو کې یا په کال کې زده کوي موږ به چې کومه په دریو په پنځو او په شپږو میاشتو کې قرآن زده کوو. زما قابل احترام دوستانو دا د قدر چې کومه هغه وجه وه چې الله پاک دغه علاقې د دې ظالمانو نه خلاصې کړې. موږ یې ټل کې چې کومه تدریس کولی نو دا ټل نه اخوا دېخوا اور بلېدلی ده اوس زمانې مخکې لږ زمانه مخکې اور چې کومه بلېدلی او ټل الله پاک چې کومه تېنه محفوظ کړی. ولې محفوظ کړی؟ ځکه هر کور چې کومه هغه پکې مدرسه ده هر کور مدرسه ده د زنانو چې کومه سبق ویلي دي او زنانو چې کومه قرآن حدیث زده کړي دي هغه هم چې کومه لګوي هر کور کې چې کومه مدرسه وي. د دې وجې نه الله پاک تاسو به هم الله حفاظت کوي د جان به مو حفاظت کوي د عزت به مو حفاظت کوي د اولاد به مو حفاظت کوي که تاسو دې مدرسې خیال ساتلی د بلې مدرسې مو خیال ساتلی د طالب او د عالم چې کومه خیال مو ساتلی د قرآن او د مکتب چې کومه خیال مو ساتلی انشاءالله دا خو اراده ده که نه؟ انشاءالله
الله دې تاسو ته توفیق نصیب کړي ما قابل احترام دوستان الله سره اسباب ته محتاج نه ده الله چې کو نه ډیر څه کولای شي الله اسباب ته محتاج نه دی یو خبره درته کوم بس بیا ختموم مولانا احمد لاډ مدثر العلی یو لوی عظیم مبلغ دا دی مرکز له هم کله کله راغوي د ایونت دا کام دي جلسو دی دغه کې اجتماعګانو کې بیان کوي وای هغه چې کو نه هغه یو خبره کوي یو بیان کوي وایي چې کو نه د پارن ترانه د پار ملکونو یورپ ترانه نو البته ما ته یو ملګری نه و دیوبند کې را سره سبق ویلو د مولانا زکریا رحمت الله علیه چې کو نه هغه خلیفہ نو ما ته دعوت راکړې چې ته موږ مرکز ته راشه زه چې کو نه ما ورته ټیک ده زه مرکز ته بوتلم نو ما ته ویلي ماشومانو ته دا ماشومان مخ ته کېنول زه ورته کېنولم نو ما ورته ویل چې مولانا دې ماشومانو ته به زه څه خبره وکړم نو دا راته ویل چې مولانا تا باندې زه دې ماشومانو ته خبره نه کوم صرف دومره چې کو نه وکړه دا ماشوم یو پاسوه بل پاسوه د دې نه قرآن واوره نو ماشومان ما پاسول ما ته چې کو نه قرآن تېر کړه زه ورته حیرانه شوم چې دا څنګه چې کو نه بهترین انداز کې قرآن وایي ټول انګریزي خوانان وو ټول انګریزي وو دومره زبردست عربي لهجې کې قرآن مونږ ته واورولې و بیا زه حیرانه شوم نو دا راته ویل چې ومولانا ته اوس کو نه تېنه تپوس وکړه چې دغو کسانو چې کو نه هغه د نبي علیه صلات وسلام سنت طریقې سره به زندګي څنګه تېروي د نبي علیه السلام سنت طریقې سره به زندګي څنګه تېروي چې بسترې نه راپاسې او بیا ماسخوتن چې کو نه دوباره بسترې ته ځې تر دې کې دا څومره مراحل راځي دې کې د نبي علیه السلام د زندګۍ تېرولو څه طریقه ده وای ما چې کو نه یو ماشوم پاسولی هغه راته شروع کړی له اول نه تر اخره پورې بل راته شروع کړه ډېر حیرانه شوم وی هغه مولوي صاحب ما ته ووایي هغه ملګري مې راته ووایي چې مولانا د ستا د حیرانتیا انتها حد به هلته ختم شي چې کله زه درته د مخکې والا خبره وکړم وایي څه زر کوه راته کوئ څه خبره ده وایي هغه خبره دا ده چې دا به تا دا خیالي چې دا د مسلمانانو بچي دي دې کې 350 کسان دي په دې کې 335 کسان دا د سرو انګریزانو بچي دي دا نور د مسلمانانو بچي دي همونږ په دې کلو کې او په دې شهرونو کې او په دې دیهاتونو کې چې کومه موږ ګرځو همونږ طالبانو چنده کوو چې موږ ستاسو چې کومه بچي موږ ته راکړو موږ ستاسو بچو ته ایجوکیشن ورکوو موږ ستاسو بچو ته چې کومه تعلیم ورکوو دو بچي راته راکړي او بچي موږ چې کومه تربیت کوو موږ قرآن ورته زده کوو موږ اخلاق ورته زده کوو موږ د مور پلار احترام ورته زده کوو موږ د مور پلار قدر ورته زده کوو موږ د مور پلار خدمت چې کومه ورته زده کوو دا ټولې کیسې ورته زده کوو موږ سره کال تېر کړي یو نیم کال تېر کړي 2 کاله تېر کړي بیا دا لاړ شي کور ته کور کې چې مور پلار د ده احترام وویني د ده چې کومه محبت وویني د ده خدمت وویني د ده شب بیداري او د ده چې کومه هغه شپې نفلونه وویني مور پلار یې هم حیرانه شي سبا یې دغه مور پلار را روان کړي مونږ سنټر ته راشي او وایي چې مونږ ته چې کومه کلمه ووایو مونږ چې کومه کلمه مسلمانېږو دا که اسلام دغه شی وي نو مونږ مسلمانېږو هغه هم مسلمان شي موږ که خپل بچي چې کومه سکولونو پسې لګوو او په کالجونو یونیورسټو پسې لګوو الله به دغه د سرو انګریزانو بچي هغه به چې کومه راوباسي د هغو چې کومه ادارو نه او قرآن به زده کوي موږ په دې باندې خوشحاله یو خو افسوس په دې باندې راځي چې موږ خپل بچي چې کومه په بله باندې لاړ نه شي الله پاک دې د ستاسو د مینه او د ستاسو د محبت د دې طلباو او علماو سره او د دې مدارسو سره چې کومه قایم دایم وساتي دا مدرسې که نه وي علامه اقبال رحمت الله علیه په مخکې چې کومه چا خبره وکړه چې دا مدرسې دا د هیڅ کار نه دي د قوم پیسې اخلي د قوم چې کومه چندې اخلي او څه د کار سړی پکې نه راوځي نو علامه اقبال د ده په خولې باندې لاس کېښودلی او ورته ویلي چې چپ ہو جاؤ خاموش ہو جاؤ میں بھی اسپین جانے سے پہلے یہی سوچ رہا تھا لیکن جب سے میں نے یورپ کی گلیوں کا خاک چھان کے آیا ہوں تو میرے دل کی گہرائیوں سے یہ آواز نکلتی ہے اور میرے دل کی گہرائیوں سے یہ بات نکلتی ہے کہ اگر اسی برے صغیر نے اسلام کی حفاظت کی ہے تو ان خستہ حال مدارس نے کی ہے اگر یہ مدارس نہ ہوتے تو مجھے معلوم ہے کیا ہوتا وہ ہوتا جو اسپین میں ہو چکا ہے یہاں بھی لال قلعے کے علاوہ اور شاہی مسجد کے علاوہ اسلام کی کوئی اور نشانی نہ ہوتی الحمدللہ چې الله راته مدارس راکړي دي او د دغو مدارسو په برکت باندې زموږ اسلام او زموږ دین او زموږ جماعتونه زموږ مدرسې زموږ جنازګاهونه زموږ عیدګاهونه دا چې کومه آباد دي الله مو دې دغه نعمتونه چې کومه تر قیامته پورې را سره قایم دایم وساتي او الله مو دې د دین د محبت نه او د علماو د محبت نه محروم نه کړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین
Gracias.